د ترکی سپیشل فورس مشر او یو اعلی سطحي وفد نن د سوات دوره وکړه. د ترکی وفد ته سرکټ هاوس کې د سوات اپریشن باره کې تفصیلي بریفینګ ورکړه شو. وروسته د پاک فوج چیف اف جاینټ سټاف مشر جنرال مصطفی او د ترکی وفد سیدو شریف سعودیه حال ته راغلل. دلته د سوات سکولونو ماشومانو د ترکی مشر میلمه ته تود هرکلی ووې. ماشومانو په لاسونو کې د پاکستان او ترکی جنډې راغستې وې. په دې موقع د سکولونو ماشومانو د پاکستان او ترکی د دوستۍ سندرې د پښتو کلچر هم پیش کو. سکولونو ماشومانو خوندورې سندرې، ټیمپو او خاکې وړاندې کړې چې پروګرام کې شریک د ترکی وفد د پاک فوج اعلی چارواکو او د علاقې سپین لوبو ډېر زیات خوښ کړل. په دې موقع د پاک فوج د اړخه د ترکی سپیشل فورس مشر ته روایتي چوغه او پکول هم په ډالۍ کې ورکړی شوه. د پروګرام دوران کې د ترکی مشر میلمه وویل چې د پاکستان او ترکی دوستي ډیره جوړه ده او د ترکی ولس فوج د پاکستان ولس سره ډیره مینه کوي. دوی زیاته کړه چې د دوی خیالو چې په سوات او منګوره کې به امن نه وي، ولې دلته امن راغلی دی او دوی ته پته ده چې د سوات ولس ډېر تکلیفونه تیر کړي دي. د پروګرام په آخر کې د پاکستان او ترکی قومي ترانې وویلی شوې او د ترکی میلمه په درناوي سره رخصت کړی شو. نیاز احمد خان، خیبر نیوز، سوات.